ښکاري لکه موږ چې په اسمان کې ستوري پلغېدونکي ښکاري. کوم کور کې تعلیم کېږي هغه کور ناپاته بولیت تحتېږي. کوم کور کې تعلیم کېږي هغو ته په سنتو باندې مداومت ملاوېږي. کوم کور کې تعلیم کېږي هغوی ته د جنت لاره اسانېږي. په لندن کې یو ملګری څلور میاشتې راغی کور کې به تعلیم کوو پابندۍ سره نو هغه زنانې عادت شوي وه تعلیم باندې چې لاړ بیا به دې تعلیم کوو ورکوټ ورکوټ دوه درې بچي وو چې سم به ماخستن مونځ به یې وکړو بیا به خپل تسبیحات پوره کړل نو ټیک 8 بجې به چې ټول فارغ شو مالونه کتاب یې راواخیستو او انګریزي کې به کني بیا به تعلیم شروع واړه بچي وو پوهېدې نه پوهېدل خو د عمل جاري ساته عمل یې نه بنده نو یو ورځ تعلیم وکړو کتاب یې بند بل ورځ پوره تعلیم وکړو کتاب یې بند کړو په درې ورځې یو پیشو راغله پیشو نو شان کېناسته دا تعلیم کوي چې کله کتاب بند کړو پیشو پاسه روانه شوه لاړه سبا له دې بیا خپل لمونځ وکړو خپل تسبیحات یې وکړل او چې فارغه شوه بیا یې کتاب راوویست چې څنګه کتاب راوویست هغه پیشو بیا راغله چې دغه شان یې بیا کېناسته ناسته وه دې تعلیم کوو دا ناسته وه چې مکمل تعلیم یې وکړو ټول کتابونه کتاب یې بند کړو پیشو بیا پاسېده بیا راغله درې ورځې بیا چې کله کتاب کولاو دا پیشو راوړې پیشو پسې یو انګرېز راغله ښځه دې ته وایي خورې زما دا پیشو زه بهترین خوراک ورې اول دا وورئ دا به پیشوګان ګورې زموږ ستا د پیشوګانو په شان نه دي هغوی ته پیشو د سپي نه خوږ دی انګرېزانو ته د لور نور د پیشو سپی خوږ دی ګورې دا واورئ خپل بینک بیلنس هغې د پیشو د سپي په نوم باندې چالو کوي او مجال شته چې څوک هغه یې بوډۍ باندې ګزار وکړي هغه سپي او پیشو دومره قدر دی د هغې انګرېزانو دومره قدر دی پته چې کله به یعنې ګشت دوران کې پته به لګېږي چې پیشو سپی پته د انګرېزان دي چې په کور به الله محمد لیکو سپی پیشو ور پته یا مسلمان نه دي هغه دروازه وټکي هلته د پیشو دومره قیمت دی د سپي نو دا پیشو چې په درې ورځې راغله ښځه پسې راغله انګرېزه دې مسلمان دی خور دا ستا کړه پیشو زما درې ورځې راځي زه دې بهترین خوراک تیار کړم چې خوراک به تیار کړم دا ته به چې ټیک دارم باد وځي چېرته ځي دا دې ځای باندې څه خوري دلته راځي چې تا عادت کړی زما خوراک نه خوري هغې ورته ویل کېنه دی په تا هم خورم هغې کېنول چې کېنول کتاب یې چالو کړو شروع یې وکړه بدل واقعې نه او نماز نه او قرآن نه ټول حدیث چې مکمل یې ختم کړو او کتاب یې بند کړو چې ویې کتل انګرېزي په سترګو اوښکې روان اوښکې روان ورته ویل ته خو ژاړې ولې دا چا کتاب دی دا چا خبرې دي دا خو ډېرې عظیمې خبرې دي دا خو ډېرې اوچتې خبرې دي هله شاه محمد د هغه ورته فور د نبي پاک سلام ژوند یې ورته کولاو او د اسلام ورته کولاو او چې دې خبرې ورته وکړې فورن هغې ویله شاه محمد ته کلمه وویل دا خو ډېر اوچت دین دی انګرېز یې کلمه وویله کلمه ویلې اوس د الله شان ته ګوره سبا چې ګوري یو پیشو اخېسته بله راغله بل سبا بله راغله بل اته پیشوګان راځي او دلته کېني او بیا د الله شان ته ګوره باري پیشو پسې شاته یو وخت انګرېز راځي او دغه خبرې ته کوي چې دې باندې څه خوري موږ دې له خوراک تیار کړو دلته راځي دا هغې ورته وایي کېنه پته یې نه خورم او چې هغه تعلیم واوري اته واړه ښځې الله مسلمانانې کړي بیا هغې ته تپوس وایي ستا خاوند چېرته دی بیا هغه ته څلور میاشتې ده کله به راځي په دې تاریخ باندې تاریخ یې ورته وښو او هغه اته واړه خاندانونه الله مسلمانان کړل او هغې هیترو ایرپورټ ته لاړل د هغې خاوند پسې استقبال ده په ګاډي کې کېنو او د جلوس په شکل کې راوستو او کور مخې ته ولې کوز کړو ویل ګورې دا خاوند دی والی د تعلیم برکت مې ده د تعلیم دا طاقت دی شي د پنډۍ